ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې یو خاص وظیفه درله در کومه. انشاءالله دا وظیفه د هر رنګ حاجت دپاره ده، خصوصي د هغې حاجتونو دپاره ده کوم چې نه پوره کېږي، کوم چې ناممکن دي، کوم چې تاسو خفه کړي یې، کوم چې تاسو رنځولي یې، کوم چې ستاسو په زړه کې هغه دردونه پیدا کړي محترم، او تاسو وایئ چې د الله تعالی په فضل سره زموږ دا حاجتونه پوره شي، زموږ دا مشکلات ختم شي، نو د یو ټکي وظیفه درله در کومه انشاءالله. دا یو ټکی ورسره وایي محترم مسلمانانو، همیشه به الله تعالی ستاسو سره مددګار وي، ستاسو سره به د الله تعالی نصرت وي، مدد به وي. الله تعالی به ستاسو سره محترم مسلمانانو هغه د مدد شامل حال وي. لهذا کوم وظیفه چې در کومه انشاءالله دا وظیفه د زړه په درد سره وکئ، ډېر په مینه محبت سره وکئ، او د محبت دپاره لاجواب وظیفه ده. که څوک وایي چې زموږ ته د خپل محبتونه میلاو شي، موږ ته د خپلې هغه د محبتونو هغه محبتونه میلاو شي او بغضونه او کینې د ختم شي په زړونو کې، نو محترمو راځئ دا وظیفه راته کوم. دا په تصویر باندې دم کوئ، که دا هلک او که د جینۍ د هغې په تصویر باندې دا وظیفه وکئ، انشاءالله هغه جینۍ به تا پسې لیونی شي، هغه هلک به ستاسو نه بغیر د په زړه کې بل څوک هغه را نه شي محترمو. نو ډېر خلک محبت په دغه پسې ګرځي، خو دا محبت چې محترم مسلمانانو حلال وي ښه، ګوره ټول محبتونه ناجایزه دي ښه. هغه محبت چې د الله او د الله د رسول سره وشي، هغه محبت چې د خپلې پاک دامنې بیبي سره وشي، هغه محبت چې د نکاح دپاره وشي او د بدن پکې څه استعمال نه وي، غلط استعمال پکې نه وي، نو دا محبت په انشاءالله ستاسو په ګرانټۍ سره کار کوي او تاسو له به الله تعالی دغه خپل محبت په نکاح سره درکوي. نو لهذا انشاءالله وظیفه وکئ، انشاءالله بهترینه وظیفه ده او اسانه هم ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو چې کوم بهر وطن کې ژوند کوي، امریکا کې دي، لندن کې دي، هر ملک چې دي، سعودي عرب کې دي، قطر کې، دوبۍ کې دي، او ستاسو د کور مسافر به هم وي محترمو. دغې مسافرو له د الله جل شانه اوږده زندګي او د صحت او د عافیت ورکړي، او الله تعالی دغه مسافر په ډېرو ښکلو او په ډکو منګولو څخه خپلو کورونو ته راوستلی کړي محترم. او الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات ته الله تعالی ستاسو ختم کړي. د روژې زبرګه میاشت ده، دعاګانې الله تعالی قبلوي، ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ، ډېر ډېر د الله تعالی نه غواړئ، انشاءالله الله تعالی به زما او ستاسو مددګار شي. دا وظیفه چې کومه نه ده محترمو، دا د جایز محبت دپاره ده، حلال محبت دپاره ده، صحیح شوه، او د جایز حاجت دپاره هم کولی شي. مطلب د یو سړی دی هغه داسې پریشان حاله دی، جایز پریشانی ده ورته، بیماري ده ورته، پریشانی ده ورته، غم دی ورته، نو هغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. خصوصا دا د جایز محبتونو دپاره، حلال نکاحګانو دپاره ډېره زیاته بهترینه ده. وظیفه کومه ده؟ تاسو به یو ټکی وایئ، الحب. الحب دا وظیفه په تاسو کوئ. دا یو ټکی دی که نه دی محترم مسلمانانو؟ دا یو ټکی دی، الحب. دا به تاسو پیرې وایئ، خو تاسو اول په طریقه باندې ځان پوه کړئ ښه. داسې کار به وکړه محترم مسلمانانو، تاسو د جینۍ په زړه کې خپل محبت سیوا کول غواړئ، یا د نکاح دپاره چې دا یا هلک دی هغه پسې واټسپ هر څه بند کړي، نو تاسو وایئ چې الله تعالی ګوره زړونه د الله تعالی په لاس کې دي ښه، او دا وظیفه هم د الله تعالی د کلام حصه ده ښه. نو الله تعالی دا زړه د انسان راړئ بل سیټ ته ښه، چې دا ستاسو په ټول کارونه الله تعالی کوي ګورئ ښه. نو الحب چې دی دا به تاسو 11 پیرې ووایئ ښه، الحب 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 11 پیرې به ګوتو ووي، صحیح شوه. الحب نه پس به ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر. دا به تاسو به څه ووایئ؟ 1511 پیرې ښه، 1511 پیرې. دا به تاسو 11 پیرې الحب، د الحب نه پس به 1500 پیرې ان الله علی کل شیء قدیر، 1511 پیرې ها، 517 مرتبه. دا به تاسو د جمعې په شپه باندې کوئ، صحیح شوه، او د زیارت په شپه باندې هم کولی شئ. خو به هر حال نن د جمعې شپه ده، تاسې د جمعې په شپه او د هفتې په شپه باندې وکئ، صحیح شوه. بیا به داسې کار وکئ، ستاسو چې کوم محبوب دی یا محبوبه ده، که د هغې تصویر در سره وي نو تصویر به ځان ته مخامخ په موبایل کې کیږدئ، یا که داسې تصویر تاسو سره وي هغه به کیږدئ،
او دغه وظیفه به الحب 11 پرې او ان الله علی کل شیء قدیر 1500 او 11 مرتبه دا به وې او په دغه تصویر باندې به شف کې صحیح شوه دا به تاسو مخامخ په مخامخه کوئ کو مثال په تور تصویر د سره نه وي صحیح شوه نو بیا به د هغې جینۍ نوم او د هغې جینۍ د مور نوم کو دا وي نو ډېره بهتره وي دا جینۍ نوم به ولیکي بیا به د مور نوم ولیکي مخامخ به ځان ته په کاغذ باندې ولیکي او دا به وی او په هغې به ورشوف کړي کو مثال په تور نوم هم د جینۍ تاسو ته نه یاده داسې محبتونه ډېرې چې هغه بې نومه وي او بې درکه نومونه دغه وي نو بیا کو د جینۍ د مور نوم نه درتلو نو خیر دی صرف د جینۍ نوم ولیکئ الله تعالی خو په هر څه پوهه دی الله تعالی پیژني چې فلانکی د فلانکي سره محبت کوي دا محبت د نکاح دپاره دی دا محبت جایز دی کو ناجایز دی دا د اندامونو دپاره خو نه دی دا د خپلو خواهشاتو پوره کولو دپاره خو نه دی نو الله تعالی په دې هر څه پوهېږي لحاظه د ناجایزو حاجاتو دپاره به یې نه کوئ ناجایزو کارونو دپاره به یې نه کوئ قطعا صحیح شوه دا به تاسو 2 ورځې وکړئ صحیح شوه کو تاسو ته اثرات معلوم شو بیا به 7 ورځې وکړئ کو بیا هم اثرات معلوم شو ښکاره کېدل بیا به 21 ورځو پورې تر دې چې تاسو بیا د 140 ورځو پورې دا عمل جاري وساتئ دا ځکه د 140 محترمو کله چې انسان بیمار شي نو 3-4 میاشتې ګولۍ خوري خو چې کله بیا زمونږ د وظیفو خبر راشي نو بیا موږ وایي چې په یو شپه کې هم کار وشي په یو ورځ کې الله تعالی دله په 1 سیکنډ کې هم کوي الله تعالی دله د 1 سیکنډ نه مخکې هم کوي خو الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري الله تعالی د انسان خیر ته ګوري د کار کې خیر شته او کو نشته دی موږ خو ته شوی چې دا کار هم وشي لیکن الله تعالی زما ستاسو خالق دی هغه مو تاسو خفه کیږي چې د انسان کې د مخکې خیر شته کو نشته د انسان کې مخکې د برکت شته کو نو لہذا الله تعالی د مو تاسو سره د خیر معامله وکي د برکتونو معامله دراسه وکي تادیم کوي ان شاء الله الله تعالی د رحم او د کرم معامله غواړي او الله تعالی نه عافیت غواړي ګوره یو دوار ته زه خصوصي خیم چې الله تعالی ته وایي الله د دنیا او د آخرت عافیت راکړي د دنیا او د آخرت مصیبتونو او تکلیفونو نه مې وساتي دا دعا خامخا ان شاء الله تاسو غواړئ بله دا سورة رحمان د هر فرض د هر سحر فرض مطلب سحر منفس سورة رحمان 3 پیرې دغه محبت دپاره کوي ها سحر منفس 3 پیرې سورة رحمان پابندۍ سره د تاسو وایي هر فرض منفس یو پیره یو سلویخ مرتبه درود ابراهیمی د خالص نکاح او خالص محبت دپاره وایي ها یو دغه وظیفه شوه یو سورة رحمان سحر منفس 3 وارې یو درود ابراهیمی د هر فرض منفس یو سلویخ پیرې په ښکلي اندازې سره تاسو انشاءالله شروع کوئ یقینا چې تاسو په لږو ورځو کې بس تاسو د نکاح د محبتونو د رکاوټونو د تکلیفونو دا تمامې مسلې الله تعالی انشاءالله ډېر زر ختمې کړي او په ښکلي احسنې طریقې سره به یې ختمې کړي انشاءالله او زه انشاءالله دعا ګویم ستاسو دپاره تاسو ما دعاګانې کوئ الله تعالی تاسو له ډېر خیرونه درکړي الله تعالی د مال هم خیرونه راکړي الله تعالی د ستاسو هم حاجتونه پوره کړي او الله تعالی د زما عاجز ګناهګار هم حاجتونه پوره کړي جزاک الله خیره احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته